السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان دا ویډیو ګورئ چې دا اشرف غنی دی چې افغانستان پرې خو او حکومت طالبانو لپاره شو، افغانستان طالبانو لپاره شو. ویډیو مکمل وګورئ. مال هیڅ قسم علم نشته چې د افغانستان عوام څه غواړي، طالبانو حکومت غواړي یا د اشرف غنی حکومت غواړي. دې باره کې ما سره هیڅ علم نشته، خو زه سره طالبانو په پرفارمنس باندې یو څو خبرې کوم، ځکه امریکا چې کوم د 20 سال داسې په افغانستان کې و. دا ویډیو در سره لګا پلی کوم، دا ویډیو هم ګورئ او زما دا خبرې هم اورئ. امریکا 20 سال داسې په افغانستان کې و، څومره هم انفراستراکچر په افغانستان کې هغه امریکای جوړ کړی دي، ورسره ډیم شو یا بجلی شو یا واټ ایور، څومره کنسټرکشن لګ ډیر پکې انډیا هم کړی دی. د افغانستانو پلانینګ ته ګورئ، د افغانستان د طالبانو پلانینګ، د طالبانو ماستر مایند لګورئ چې څومره انفراستراکچر څومره ډیولپمنټ هغه په کابل کې په افغانستان کې امریکا او انډیا تقریبا لګ ډیر کړی دي. او اوس ته امریکا هم تختوله، ورسره ته امریکای سره خو به انډیا خامخا تختیدلی. دا ګورئ چې دا سرکاري بلډینګونو باندې سټیم چې طالبانو خپل حکومت لاس کې وښتو، سټیم چې چارج طالبانو وښتو، نو دا دغه سین دی، فوټوز دي د اشرف غنی چې هغه التناغي راغوردل او خپل حکومت یې الته جوړ کو. طالبانو یو بل ویډیو د دا وګورئ چې طالبانو پرفارمنس باندې لګړې خبره کو. یو سټیټمنټ ما کتو چې کې تقریبا لیکلو چې 60 لک ډالرو نه زیات 60 لک ډالرو نه زیات طالبانو صرف هلیکاپټر او د جازونه ول راغورځول دي امریکای له. دینه علاوه څومره ډیر ویپنز، څومره ډیر هتیار، څومره ډیر داسې نور وسایل، څومره ډیر نور ریسورسز چې کوم دي هغه د امریکای نه د افغانانو د طالبانو پاتې کړي دي. طالبانو ډیر په ناره باندې، ډیر په غیرت باندې، ډیر په بهادرۍ باندې امریکا د افغانستان نه اوویخ کړه او الته خپل حکومت او شروع اوس تاسو لموي چې مال اوس پته نشته چې د افغانستان خلک څه غواړي، د طالب حکومت غواړي یا د اشرف غنی حکومت غواړي. دې باره کې ما سره هیڅ هم علم نشته، خو امریکا کې چې امن راځي فیوچر کې طالب د لاسه به راځي، ځکه چې هلته ګوره امریکا د 20 سالو داسې پرته وه، ډیولپمنټ پکې امریکای کولو، کارونه پکې امریکا کول د خپل مفاد لپاره، د خپل مفاد لپاره. امریکا اسې به ګوره یو ملک له قدم هم پکې نه کړي تر څو چې الته خپل مفاد ني، نو هغه خپل مفاد لپاره ګوره افغانستان یوز کولو. افغانستان کې څه ټایم کرنسی هم ډالرو کې چلے دا، پس وجه چلتا حکومت داسې و چې لکه د امریکای حکومت ډیر ته افغانانو نه ما ویډیوز وکتل چې ډیر زیات خفاو د طالب په حکومت باندې، اشرف غنی پسې خفاو ډیر، خو مې داسې وکتل چې هغه لکه جړل هم په اشرف غنی پسې، د اشرف غنی مینوالو. نو زه صرف او صرف ویډیو کې دا پیغام ورکوم، صرف او صرف هغه افغانانو ته دا پیغام ورکوم چې دعا به مونږ هم کوو او تاسو هم کوئ چې الله پاک هغه وکړي چې په کم کې د افغانستان خیري، چې په کم کې د پاکستان خیري، په کم کې د مسلمان خیري، په کم کې د پښتون خیري، چې د پښتون وینه نور توی نشي. د 20 سالو داسې په افغانستان کې د پښتون وینه توی دا، هغه د افغاني په شکل کې، هغه د پاکستاني په شکل کې، او د غیر خلکو د غماس خلکو لکه یورپین کنټری شو، امریکا شو، انډیا شو، دا خلک مونږه په مختلف طریقو باندې استعمالي. نو داسې ویډیوز مال ملو شي ما تاسو سره هم شریک کما، د طالبانو سره ویډیوز، د اشرف غنی ویډیو تاسو سره ما شریک کړو، ویډیو مخکې ملګرو سره هم شریک کړئ او دعا کوئ چې الله پاک هغه وکړي چې د پښتون، د مسلمان، د افغانستان، د پاکستان، د ټولې دنیا د مسلمانانو پکې خیري. نو دا یو شارټ غونډه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. د ویډیو کټلو ډیره زیاته مننه. والسلام.